أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. سورة بقرة اول سپارہ د سورة بقری اتم نمبر او نهم نمبر آیت. په ما قبل آیتونو مبارکو کې د سورة بقری ابتدائی آیتونو کې د خالص متقیانو ذکر وشو او بیا ورپسې د خالص هغه مشرکینو ذکر وشو، کافرانو ذکر وشو چې هغه خالص کافر دي او خالص د اسلام دشمنان دي او د هغې سزا ذکر وشو. اوس په دې آیتونو مبارکو کې او د دغه ځینه تر لرې پورې الله جل جلاله تقریبا 19 آیتونو مبارکو کې د منافقینو ذکر فرمایي. منافق چاته ویل کېږي؟ اسانو الفاظو کې منافق هغه کس ته ویل کېږي چې هغه په زړه کې د کفر عقیده لري او په ظاهر باندې ځان مسلمان ښایي او دا ظاهروي چې زه مسلمان یم. دغه ته منافق ویل کېږي. د منافقت ابتدا د کله نشي وه؟ نو د منافقت ابتدا د هغې وخت نه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی مبارک کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تشریف وړو، نو په دغه وخت کې د مدینې منورې والی او گورنر هغه د ټاکنې مرحله وه، د جوړولو مرحله شروع وه او قریب وه چې خلک د یهودو یو کس چې د هغه نوم عبدالله ابن ابی ابن سلول دا یو سردارو، هغه د مدینې منورې سردار او والی او گورنر جوړ کی. په دغه مدینه منوره کې مشرکین هم اوسېدل او یهود هم اوسېدل. د یهودو دوه قبیلې وي، اوس او خزرج او بنو نذیر او بنو قریظه. نو دا یهود چونکې بنو نذیر او بنو قریظه دا چونکې د تورات سره تعلق لرونکي او د دې آسماني کتاب توراتو، نو دې ته یو قسم ته په دې علاقه باندې فوقیت او برواله حاصلو. الغرض دا چې دی عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق دی چې دی سردار جوړول غوښتل، خو په دې وخت کې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د هجرت کولو مدینې منورې ته او د راتللو د مدینې منورې ته د هغې خبر راغلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړي. نو خلکو د څو ورځو دپاره د ده دا دستاربندي او د ده دا د مشرۍ تاج په سرول دا مؤخر که یو څو ورځو دپاره. په دې وختو کې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق نبوت نه خلق ډیر متاثر شو نو د دستاربندی او د سرداری اومدغه سی په التوا کې پریوته او اومدغه سی چې دی وزنډیده حتی چې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې فیصله شروع کړي او مدینه منوره د یو امن خارو ګرځیدو چونکې دغه سرداری لاړه او د برملا د مسلمانانو سره د دشمنی اعلان کولې نشو نو د یو بل چال او چلولو چې په ظاهر باندې خو ځان مسلمانو خودلو چې زه مسلمان شوی یم او په باطن کې د مسلمانانو نه هغه زوړ انتقام او هغه زړه غوسه ورته پرته وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په زړه کې چې د لاسه زما د مدینې منورې هغه سرداری تللی ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په زړه کې یو لوی بغض او عداوت لرودل نو دغه وخت نه د منافقت ابتدا وشوه بیا به چې څوکم د هم خیال او هم ګروپ او هم نظریه به داسې خلک به و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به برملا عداوت کولې نشو او نه به ورسره دوستی کول غوښتل او خپل اغراض به او مقاصد به حاصلول غوښتل نو هغه به چې د منافقانه توګه باندې په ظاهر خو مسلمان شو او په باطن کې به د کفر نظریه لرودله نو دک سه هم خیال ګروپ په د سره ملاوېدو او دی چې د سردار او ذکر ورته رئیس المنافقین ویل کی سردار د منافقینو او دا نور چې د هم خیال هم ګروپ او کشرانی وو نو الله رب العزت فرمایي ومن الناس بعض د خلقنا منها سوق دی یقولو چې وای آمنا من ایمان وروړې دی بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او دی ندی ایمان وروړون کی الله رب العزت دلته کې فرمایي چې ومن الناس من یقول آمنا بالله مون ایمان وروړې دی په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او دی ندی ایمان وروړون کی اول سوال دا چې الله جل جلاله بالله والیوم الاخر په دې ټولو عقیدو کې دا دوه عقیدې ولې ذکر کی نو جواب د دې نه دا دی چې په دې دوه عقیدو کې دا بالله و بالیوم الاخر دا ډېر مهمه عقیدې دي کله یو سړی په دغه دوه عقیدو باندې ایمان صحیح توګه باندې جوړ شي نو هغه نور عقاید به هم درست شي او چې دغه عقاید درست شو د اعمال به هم درست شي په اعمالو کې بیا کوتاهی نه کوي د دې د وجه نه چې د الله رسول کلم د حقوق العباد ترغیب ورکي نو فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه فلیکرم جاره دغه د الله رسول فرمایي نو دا ډیر محتم بشان او ډیر لوی عقیدې دي ځکه الله جل جلاله دغه او فرمایل خنو يهود خو په الله او په آخرت باندې یقین لرلو کنه په تورات خو چون کې آسمانی کتاب دی په هغه کې بالله او بالیوم الاخر دا دوانه کې دی موجود دي نو الله رب العزت فرمای و ما هم بمؤمنین او دی ایمان ندی وروړون کی نو جواب د دې نه دادی چې د دې په صحیح توګه باندې نه په الله باندې ایمان او نه په آخرت باندې ایمان ځکه الله رب العزت فرمای و ما هم بمؤمنین ولک په الله باندې ایمان وینو دی به عزیر علی السلام د الله زوی نه ګرځولو دی خو مون په الله باندې ایمان دی خو عزیر علی السلام ته د الله زوی وي نو چې د الله زوی وي خو شرک ورسره کو نه دی وروړون کې په الله باندې ایمان ورو او بالیوم الاخر او د آخرت په ورځ باندې عقیده څنګه ده اغي وی نحنو ابناء الله واحباء مو سره به خدای داسې معامله کوي لکه دوستان او لکه چې څوک خلق خپل زامنو سره کومه معامله کوي دغه سي معامله به مو سره خدای کوي مونږ به یعنی مونږ ته به عذاب نه راکې مونږ ته به تکلیف نه راکې او مونږ د خدای داسې یو لکه زامن لن تمسنا النار الا ايام مونږ ته به خدای اورو عذاب راکې نه مونږ راکې نو د خپل مشرانو هغه ورځو باندې بچ دی په حساب سره را عذاب راکې کوم چې مشرانو د سخی عبادت کړي دي
نو دا خو په آخرت باندې او په الله باندې عقیده نشو کنه دا عقیده غلطه شوه نو ځکه الله رب العزت فرمایي وما هم ندی دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي دی ایمان راوړونکي نه دي اوس په دې بل آیات مبارکه کې الله جل جلاله د دې بل خبيث خصلت ذکر کوي یخادعون الله دی دوکه ورکی دی دوکه کوي د الله جل جلاله سره والذین واکسانو سره امنو چې ایمان راوړي خدع ویل کېږي دوکې ته عرب دا ټکی کله استعمالي کله چې سمسره هغه په دا سمسره چې دی دا دوه سوراخونه لري یعنی په یو سوړه باندې ځمکې ته ننوځي او په بل سوړه باندې راوځي نو کله چې ښکاري هغه یو سوړي ته ناستي چې دا سمسره به روځي او زه به ښکار کمه نو هغه تېنه چې دی یو سوړي ته پته مې او هغه په بله سوړه باندې وتي نو چې کله داسې دوکه وله ورکي دا سمسره نو هغې وایي خدع الضبع دوکه وکړه سمسرې نو خدع معنا دوکې ته ویلی کېږي الله رب العزت فرمایي یخادعون الله دوکه کې دي د الله سره نو الله خو د دوکې محل نه دی ولې الله جل جلاله الله سره خو دوکه خو هغه چا سره کېږي چې هغه ته خبر نه وي او الله خبیر او علیم او سمیع او بصیر ذات دی نو هغه سره څنګه دوکه کېږي او بیا الله جل جلاله ولی فرمایي یخادعون الله دی دوکه کوي د الله سره نو دلته کې چې دی داسې عبارت دی یخادعون الله بزعمهم دی دوکه کوي د الله جل جلاله سره بزعمهم د دې په ګمانونو کې دی داسې ګمان لري گویا کې دی ویږي خدای مې دوکه کو او الله له مې دوکه ورکا دا د دې په ګمان کې نور چې دی دوکه نشي ورکولې دی الله جل جلاله لره یا داسې دی یخادعون رسول الله دی دوکه کوي د الله د رسول سره او د الله د رسول سره دوکه کول داسې دي لکه گویا الله سره دوکه کول شو والذین او دا کسانو سره آمنو چې ایمان وروړي د ایمان والو سره دوکې کوي وما يخدعون او دی دوکې نه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو سره وما يشعرون او دی شعور نه لري دی ته پدیم شعور نشته چې آیا موږ دا صحیح کار کوو او کدا غلط کار کوو یو سړی ته په دی باندې دوکه پته نه لګي چې آیا زه دا صحیح کار کوم که غلط کار کوم نو دی به چې دی د دې نه منې څه شي که یو انسان ته پته لګي چې یاره کیدای شي دا زه غلط کار کوم زما په حساب سره خو چې دی دا صحیح دی خو کیدای شي د غلطۍ هم چانس شته چې یاره زه دا غلط کار کوم نو به ترې منې شي او آوه چې دی راه راست راشي خو که یو سړی خپلې غلطې ته صحیح وایي چې نه دا زه بالکل صحیح کوم او په دې کې هېڅ قسمه گنجایش نشته او د بل خبره اړو مني نه نو دا سړی کله په هدایت نه راځي او یې هر کس کې نداند و نداند کې نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند کس چې هغه ځان ته په دې باندې پوهېږي چې یاره زه نه پوهېږم نو هغه به پوه شي خو کوم سړی چې وایي چې زه پوهېږم نو دا لوی جاهل دی دی اړو د پوهېدو چانس نه لري چې دی به پوه شي فی قلوبهم په زړونو د دوی کې مرض دی د دوی په زړونو کې مرض دی هغه مرض د څه شی دی یو روحاني امراض وي او یو جسمانی امراض وي جسمانی امراض خدا چې زکام درته راشي تبه درته راشي زړهوال بند شي دغه چې د جسمانی امراض دي روحاني امراض دي حسد کینه بغض غیبت چغلی او ورسره منافقت دا ټول امراض دي دا زړه ته لګيږي فی قلوبهم فزلون د دې کې مرض دی د منافقت فزادهم الله فزیات وک الله جل جلاله مرض د دې ولهم د دې لپاره دی عذاب الیم عذاب دردناک علیم د علم نه دی علم هغه عذاب ته ویل کېږي چې بالکل زړه ته رسیږي بما کانوا یکذبون په سبب د دې باندې چې دی و دروغ ویل
په سبب د درې باندې چې دی به دروغ ویل د دروغ په سبب باندې به الله جل جلاله دی ته عذاب د جهنم ورکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك